مفتی صاحب ته او چا واتساپ په ذریعه سوالات را لیږلي دي. سوالات موږ سره پراته دي، د هغې جوابات به انشاءالله زموږ دارالافتا رئیس حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی دامت برکات الله علیه هغوی به د سوالاتو جوابات ورکوي. مفتی صاحب ته زه درخواست کوم کوم سوالات موږ سره پراته دي هغوی په خدمت کې زه دا درخواست کوم چې هغوی د دې سوالاتو جوابات ستاسو وړاندې پیش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول سوال دی عرفان الله وی په نهر باندې اوبه څښل په شریعت کې د دې څه حکم دی؟ د دې متعلق یو حدیث دی چې هغه ضعیف دی، علما کرام هغو ته ویلي دا حدیث ضعیف دی چې په نهر باندې اوبه څښلو کې نقصان دی، دا ګونډو دردونه پیدا کوي او قوت کموي. دا حدیث شته دی خو دا هغه ضعیف دی. اوس اوبه څښل چې کله تاسو له د اوبو اشتها پیدا شي نو په هغه وخت کې څښل یې پکار دی. سهار چې په نهر باندې اوبو ته زړه نه کېږي په زور زور باندې اوبه څښي دا هم نقصان ورکوي د طب په طریقه باندې، ځکه چې ګردې خپل ځان له په خپله اوبه جوړوي او که ته زیاتې اوبه څښې او ګردې په اوبو کې پرتې وي نو د ګردو والا کار چې سیسټم به خرابېږي دې سره. چې کله ته د اوبو ضرورت وي، که سحر وي که ماښام وي، په هغه وخت باندې اوبه څښه او داسې د ډاکټرانو خبره هم ومنه چې سهار په نهر باندې په زور زور اوبه څښې، دې سره ګردې والا فنکشن خرابېږي. دویم سوال د نور دا وی چې د حافظې تیزولو لپاره وظیفه راکړه چې فرض لمونځ ادا کړي نو په سر باندې لاس ږدا او 11 پیرې یا قوي یا قوي وایه انشاءالله حافظه به دې تیزه شي. خو حافظې تیزولو لپاره لویه وظیفه دا ده چې ګناهونو نه پرهیز وکړه، چې کوم خلک د ګناهونو نه پرهیز کوي د هغې په حافظه هم تیزه وي. محمد ګل افریدی وایي چې په 1,00,000 روپۍ باندې څومره زکات دی؟ په 40 روپۍ په 40 روپۍ کې 1 روپۍ زکات دی، په 1,00,000 روپۍ کې 2,500 روپۍ زکات راځي. خطیب مولوي فاروق صاحب د حیدرآباد نه فاروقي صاحب دی وایي چې ښځه په عیدت کې کور سره نږدې درس ته تللی شي. متونو کتابونو کې دا راغلي دي چې په عیدت کې ښځه ضرورت ته پره بهر ووتلی شي په پردې کې او شپه به کور ته راوړي. ضرورتونه هغه دي چې هغې نه بغیر د ښځې وخت نه تېري. نو دا درس چې دی دا په ضرورت کې نه راځي، اگر چې ځینې علماو فتوا ورکړې چې تللی شي خو دا په ضرورت کې نه راځي. دغه ضرورت داسې دی چې خاوند به یا بیا محرمات چې څومره محرم چې څومره دي د ښځې هغه بیا کور کې دا ضرورتونه پوره کړي. نو په عیدت کې ښځه درس لپاره نشي تللی چې عیدت پوره شي بیا تللی. هغه زنانه چې هغه درس و تدریس کوي هغې خو ضرورت دی، یا هغه زنانه چې درجې وباندې سبق وایي هغې له درجې کتابونه خرابي. هم د درس قرآن وغیره یا تبلیغ دپاره بهر تلل په عیدت کې روا نه دي، ځکه حج دپاره هم ښځه په عیدت کې حج ته نشي تللی. تلاش صفي صاحب وایي چې انشورنس سره کاروبار څنګه دی؟ انشورنس که جنرل انشورنس دی که لایف انشورنس دی دواړو کې غرر هم شته، سود پکې هم شته، قمار یعنې جواري پکې شته، دغه کاروبار جایز نه دی. صفي الله صاحب وایي چې یو کس ماله غوا اخلي په نغدو باندې او بیا ماله په 100,000 روپۍ زیاته په قسطونو راکړي چې خپل ځان له غوا والي او بیا دویمه سودا تا سره وکړي په قسطونو تا باندې خرڅه کړي دغه غوا ګرانه، نو دغه کار جایز دی، ته مربحه معجله ویل شي. جزاکم الله. دغسې مفتي صاحب یو بل سوال ملګري را لېږلی دی، د ریګي نه سیدان ملګري هغې تپوس کړی دی. یو سیکه زنانه ده، هغه سیک سړي سره وخت تېروي، نو بیا دغه سیکه زنانه مسلمانه شوله، مسلمان کس سره هغه په کوټ کې هغه نکاح وکړه. اوس هغه زنانه 2-2.5 میاشتو حمل دی، نو دوی وایي چې د هغې څه حکم دی؟ مطلب دا چې د نکاح نه د مسلمانۍ نه مخکې د دې حمل شوی و، نو دغه مشوم چې دی ولد زنا دی، خو دغه به لوی کې پرورش پې وکړي، دغه خو څه جرم نشته، د دې به پرورش وکړي صحیح طریقې سره اسلامي طریقې سره، نو په دې به دوی ته ثواب میلوي. ضایع کول یې جایز نه دي. جزاکم الله. محترمو ناظرینو دا زموږ نن 4مې پروګرام و. ستاسو په خدمت کې سوالات جوابات وړاندې شول د کوم ملګرو چې کومې پوښتنې دي نه د مفتي صاحب نه تاسو د کوم زموږ پیج دی دارالافتا والقضا پېښور آنلاین فتوا سیسټم، نو په دې کې تاسو راتلی شئ. د مفتي صاحب نه ډایرکټ د موبایل نمبر موږ ورکړی دی، تاسو د هغې په ذریعه هم تپوس کولی شئ او د کمنټ په ذریعه باندې هم تاسو زموږ نه سوالات تپوس کولی شئ. انشاءالله دغسې د ویډیو د ریکارډ په ذریعه به تاسو ته خپل سوالاتو جوابات ملاوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.